نن مې درته یو ډېره ناشنا ویډیو راوړې ده. د یو طرف ته نابینا او د بل طرف ته معذوره دی په خپو باندې. خلق دا سوال کوي چې مدارسو څه وکړل، علماو څه وکړل. مدارسو چې د دین دپاره کم خدمت کړی دی، علماو چې د دین دپاره کم محنت کړی دی، نو هغه د نورو انسانانو تصور کې هم نه راځي چې په سترګو باندې شمکور دی او هغه د قرآن حفظ کو. دغه شانتې د هغې سره د خپل علمي سفر 8 کاله علم حاصل کو، عالم ترېنه جوړ شو. او د بخاري شریف آخرنی حدیث هغه نابینا ماشوم، هغه نابینا چې په سترګو باندې شمکور دی، هغه د بخاري شریف حدیث آخری چې دی نو تلاوت کوي. بل طرف ته بالکل په خپو باندې معذوره انسان دی او هغه ته هم چې دی نو د الله د طرف نه علم میلو شو. دا خدمت د چا دی؟ دا کړاو د چا دی؟ دا کردار د چا دی؟ نو دا مدارسو مونږ له راکړو، دا مونږ ته علماو وښودله چې مونږ یو نابینا ماشوم، یو معذوره ماشوم د ده نه چې دی نو عالم جوړولی شو. بل به ما ته داسې څوک ونه ښیي چې په سترګو باندې شمکور وي او هغه چې دی نو داسې اعلی ډګرۍ ته رسېدلی وي. او حالانکې قرآن دا د دنیا او د آخرت کامیابي ده. الله تبارک و تعالی ورته هم قرآن نصیب کو او د قرآن سره سره ورته الله تبارک و تعالی علم هم ورکو. دا د علماو کردار دی، دا د مدارسو کردار دی. داسې به بل هېڅوک ونه کړي، صرف ما سوا د مدارسو نه او د علماو نه. نو د علماو د زړه نه قدر کوو، دا شانتې د مدارسو خیال ساتو، د هغې اخراجات چې دی نو هغه پوره کوو. نو په دې کې به زمونږ او ستاسو چې دی نو ثواب کېږي.